د نړۍ له ګوټ ګوټ نه راغلي خوشه شپاړس لکو حاجیانو د حج وروستی لوی رکن یعنې د شیطان سنګسارول نن د جمعې پر ورځ ترسره کړل او د نړۍ مسلمانانو لوی اختر یا عید الاضحی ومانځله او دغه رنګ په پاکستان کې به سبا د خالي پر ورځ په رسمي ډول د لوی اختر جشن مانځل کیږي. حاجیان د مکې معظمې نه بهر د منا په دره کې د شیطانانو درې دیوالونه په کاڼو ویشتل چې د عمل د حضرت ابراهیم علیه السلام د سنت یو عمل ګڼل کیږي او دا ځکه کیږي چې شیطان د الله حکم ته د غاړې خودونه د ډډې کولو خصه کړې ده. د مصر نه راغلي 40 کلن حاجي وائل احمد عبدالقادر وایي چې زمونږ تجربه وه منا کې ډیره اسانه وه. موږ د جمراتو ځای ته لاړو او 15 منټو کې مو شیطان سنګسار کړلو. یوه بله زنانه حاجیانې خم واقع ته چې د ګیانا خیوات نه راغلي وایي چې د مکې مکرمې په سپېڅلي ښار کې د اختر مانځل د هغې لپاره ستر نعمت دی. پرون حاجیان د عرفات مقدس غر ته ختلي وو. هلته یې دعاګانې وکړې، د قرآن آیاتونه یې تلاوت کړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري خطبې یادونه یې تازه کړل. په روان حج کې د ګرمۍ شدت ته په کتو سعودي چارواکو ګڼ احتیاطي ګامونه اخیستي وو چې د تېر کال د درنو نقصانونو تکرار ونشي. تېر کال په حج کې 1400 حاجیان د شدید ګرمۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. سږ کال د حاجیانو شمېر د تېرو 3 لسیزو په پرتله تر ټولو کم ښودل شوی بغیر د ښو کلونو چې د کرونا وبا له امله بندیزونه وو. د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز د حج ملمداري او لوی افتخار وباله او د الله تعالی نه د عبادتونو د قبلېدو دعا وکړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنای حاجیانو ته په خپل پیغام کې له هغوی وغوښتل چې د غزا د مظلوم مسلمانانو لپاره دعاګانې وکړي. هغه وویل چې تاسو بختور حاجیان باید د دې فرصت نه ګټه پورته کړئ او د ظالمانو په وړاندې د فتح دعا وکړئ. د حج فریضه چې د اسلام 15 قانونونه یو رکن دی، هر کال د میلیونونو مسلمانانو له لوري ترسره کیږي. عالم خان شرپو دلبر نیوز 400